حدیث مبارک کې راځي زمکه لا نه ده پیدا اسمان لا نه ده پیدا د زمکه او د اسمان د پیدایش نه زر کاله مخکې الله تبارک وتعالی په خپله د سوره طه او د سوره یاسین تلاوت وکړو. نو چې کله فرشتو د قرآن دا تلاوت واوریدو نو د فرشتو په خوله باندې څه الفاظ رالو وی طوبى لأمة ينزل هذا عليها وطوبى لأجواف تحمل هذا وطوبى لسان تتكلم بهذا. فرشتو مبارکی ورکړه وی مبارکی دی وی هغه امت لره چې په کوم امت په دا کلام نازلیږي او فرشتو دی او مبارکی دی وی هغه سینو لره چې په کوم سینو کې به دا کلام محفوظ کیږي او مبارکی دی وی هغه جبو لره چې په کوم جبو به د دې کلام تلاوت کیږي. اوایي الحمدلله چې فرشتو کوم جبو له مبارکي ورکړی وه هغه جبې نن زما او ستا بچي ته نصیب شو او قرآن یې پې سر ته ورسه او قرآن یې ختم کو. نو ځمکه نه وه پیدا اسمان نه و پیدا چې زر کاله مخکې ستا بچي ته فرشتو مبارکي ورکړې ده وی مبارکي دي وی هغې جبو لره چې په کومو جبو باندې به د قرآن تلاوت کیږي. الله رونو الله تبارک وتعالی مونږ ته ډیر مبارک کلام راکړه او دا په الله په مونږ باندې خصوصي نعمت دی. د قرآن فخر دا زمونږ فخر دی د قرآن شان دا زمونږ شان دی د قرآن عظمت دا زمونږ عظمت دی. یو ځل نبی علیه الصلاة والسلام د جبریل امین نه پوښتنه وکړه وی جبریله ته چې ما ته یو صورت راوړې یا یو آیت راوړې د الله تبارک وتعالی تا ته څنګه درکوي تا ته څنګه میلاویږي په اسمانونو کې. جبریل علیه الصلاة والسلام فرمایل وی د الله پاک پیغمبره چې کله ما ته الله تبارک وتعالی یو صورت یا یو آیت راکړي د هغې نه مخکې په اسمان کې زلزله راشي او تیز زلزله راشي حتی در دې پورې چې تمامي فرشتې د هغې زلزلې د وجې نه بیهوشه شي. جبریل علیه الصلاة والسلام فرمایل وی د الله پاک پیغمبر په مام بیهوشي راشي وی زه اوله هغه فرشته یم چې د الله په دربار کې سر اوچت کم وی د الله د طرف نه ماته یو آیت یا یو صورت میلو شي وی د هغې نه پس د تمامو فرشتو نه بیهوشي لاړه شي. وی فرشتي زمانه تپوس کوي چې جبریل الله څه وفرمایل وی زه ورته وایم چې پلانکي آیت کې یا پلانکي صورت کې دا خبره وکړله وی تمامي فرشتي په اسمان کې چغې کې چې حق 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 الله حق وفرمایل. وی د الله پاک پیغمبره وی د هغې نه پس چې زه بیا تا ته یو صورت یا یو آیت راوړم وی زه یوازې نه راځم زه چې ښکته ځمکې ته راکوزېږم وی زما سره 80,000 فرشتې ښکته ځمکې ته راکوزېږي. الله او بیا په هغې 80,000 فرشتو کې د هرې فرشتې سره 80,000 فرشتې نورې وي. یعنی د قرآن یو آیت یا یو صورت دا د لکو فرشتو په نگرانۍ کې ښکته ځمکې ته راغلی دی. بیا چې به په نبی علیه الصلاة والسلام قرآن نازلېدو د هغې حالت وګوره. عایشه بیبي فرمایي رضی الله تعالی عنها وی زما محبوب به زما سره ناستو په خوا کې او سخت د یخنۍ موسم به وی چې کله په نبی علیه الصلاة والسلام به وحی شروع شوه د نبی علیه السلام رنگ مبارک په بدل شو رنگ به تک سور شو او په دې تندي مبارک په خولې شروع شوې داسې خولې به شروع شوې چې د نبی علیه السلام د تندي مبارک نه به څڅېدلې چې کله په نبی علیه السلام به وحی شروع شوه دومره د وحی زور زیات و دومره د قرآن زور و. یو صحابي فرمایي وی د نبی علیه السلام سره خواته ناستو ما د نبی علیه السلام دا زنګون مبارک وی زما په پتون باندې پروت و لکه څنګه چې دوه دوستان یو ځای ناستي که نه نو د یو د خپه په بل باندې پرتی وی په دې دوران کې په نبی علیه السلام باندې وحی شروع شوه وی قسم په الله
د نبی علیہ السلام د زنګون مبارک دومره زور و ایمای چې زما د پتونی زره زره مات کو زره زره مات کو دا د قران زور وخه د قران د وحی دومره زور احادیث مبارکو کې راځي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په کومه وخه باندې ناستو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې وحی شروع شو وحه په فورا کې ناست د نبی علیہ السلام وزن بین شو برداشت کولی دومره خدا قرآن په داسې حالت کې نازل شوی دی ځمکې ته الله 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 مونږ ته داسې کلام را کړی داسې کلام یې مونږ ته را نازل کړی دی نو د قرآن اوچتوالی دا زمونږ اوچتوالی دی او چې کم ماشوم یا کم انسان د قرآن تلاوت کوي پرشتې راځي د ده په شونډو باندې شونډ ډیږدي د په شونډو باندې څه ږدي شونډ ږدي حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سحر منځ کو داسې راوګرځېدو پوښتنه یې وکړه ای زما صحابه کرامو په تاسو کې داسې څوک شته دی چې بیګای د یو مسلمان بیمار پرسی کړي داغه تپوس لتلې تمام صحابه کرام چپ شو ابو بکر رضی الله تعالی فرمایلی او د الله پاک پیغمبره بیگانه شپه کې ما د یو مسلمان پوښتنه کړې ده بیمار پرسی ته ورغلی ما تاسو ته ما د یو مسلمان په بل مسلمان باندې دا حق ته چې د هغه بیمار پرسی وکړي دا بیمار پرسی سنت طریقه ده د مریض تپوس لورځي دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت دي روایتو کې راځي وی کله چې ته د یو مسلمان پوښتنې لورشي الله تبارک وتعالى تر هغه پورې ستا نیکۍ لیکي تر څو چې ته واپس نه راغلی او بیا د بیمار پرسی سنت طریقه څه ده په دې باندې لګزان پوه کوي زمون خلک بیمار پرسی لنه زیو چلاړ شي بیا په طریقه باندې پويږي نه مولانا صاحب طریقه باندې پويږي نه بیمار پرسی له چلاړ شي کنه اول به د مریض له تسلی ورکي تسلی بوله ورکي مړه ته خو جگ جوړي روغ رمټي اې دې سم شوي ښا پلان کې ستانه ډیر بیمار الله غ جوړ کړي دینو ته خو خي هغه له بس ورکي تسلی ورکي زمون خلک په بیمار پرسی نه پويږي ښا اکثر نه پويږي ځکه چې لاړ شي کنه وګوري ورته سر وسنډي اوه دا ختم دی یاره پاکه خوړلې دی خراب کړی دی بیماری ښا نو هغه نه مریض ده خبرې چې ووري مړ شي غم کې پریوزي کنه چې رښتیا جو زه بالکل ختم یم نه تسلی ولا ورکا او زنانه چې لاړې شي واه الله دې زمونږ په حال رحم وکي زنانه خو چې د مریض ته پوس لاړ شي الهغه نه به واپس راځي چې تر څو پوری دغه د ډوډۍ نه د خوړلې نو بیا خو به ډوډۍ خټې ټوکري او بیا یو بل ته خلی نږدې کی یاره وې سخته ښه سخته تاسو د پته راز بیمار او ماته د مړی مسله راغلی و تاسو د مسلمانانو دعاګانې وی الله را له شفا راکړه کنه ماته ډیره غټه مسله و زه ډاکټر را باندې خبري باندې کړې ما تقریبا یو نیمه میاش خبري په کور کې نه دی کړې بالکل خاموش داسې نو مور مې داسې غمرازۍ لتلی ونه چې واپس رااله سخت خپوا کور کې سم چل را واغستو وی دا خو ګوره دې سخت خو دې ماته وینا دې خو ډیر خراب دی ته خو ډاکټرانو ډیر خبري کړې خو دې ماته وینا څه چل دی ولي پلان کوي رانه تاسو کول ته کې پیغام کې ماته چې مولوی صاحب څنګه دی ماته چې ټیک دی یغي بلی ته وګ نږدې کو چې داغه د مړی د مسله لګ سیریس ده مړی د مسله لګ داغه د ډاکټرانو ورته خبره کړې ده مطلب داري الله دې نه کیږي دې غټ مرز دی پکې زما مور چې خبره اورېدلې کور ته راغلی ښا د رښتیا ته ډاکټرانو خبره کړې خو دې ماته وینا چې کور ته رااله جوړلې او سم خپو تا مانه خبره پټه کړې خبري را باندې ډاکټر باندې کړې خو شروع مې کړم مور روغ رمټ يم خبري کولې شم خو ډاکټر راته چې سورز د خبرو نه پالو کا ګوره نو یو خو د مریض تپوس د چلاړ شي ناغله تسلی ورکه دا ورته مو وای چې رنگ دې جوړ شوی دی داسې ورته مو وای ښا تسلی ولا ورکه دا د نبی رسول الله سلام طریقه وا دویم دار چې خواته کېناستي نو په دې سر وته لاس کېده مریض ته په سر باندې لاس کېده دا سنت طریقه ده ښا دا ولی ځکه نبی رسول الله چې د مریض تپوس لورغه پاغه باندې به لاس کې خود په تندی به وته لاس کې خود دا دې د پاره چې دا مریض خوشاله شي د زمانه کرک نه کوي زمانه کرک نه کوي دا را سره نږدې کې ناستو ځکه د مریض دا زړه ډیر نری وي نو کاغذ سره څوک نږدې کې نه هغه د زمانه کرک کوي دی چې ماته به د بیماری ولګي ما سره ځکه نه کوي نو طریقه دا د جلال شه داغه په سر باندې لاس کې دا سپی کې دا
دا سنت طریقه ده. یو خو د مریض تپوس له ورځي پوښتنې له ورځي چې لاړ شي هغه له تسلي ورکا په تندي ورته لاس کېده او په آخر کې ورته دعا وکا و الله دته شفای کامله نصیب کا او بیا تیرا پاسه ډیر مې ساريګه. دا طریقه ده. نو نبی علیہ السلام پوښتنه وکړه وی اے صحابه پتا سو کې داسې څوک شته چې بیګای د یو مریض تپوس کړی وي؟ ابو بکر رضی الله تعالی فرمایلی وی او د الله پاک پیغمبره بیګامي د یو بیمار پوښتنه کړې ده. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تپوس کو وی پتا سو کې داسې څوک شته چې یو وګي ګیډه باندې ډوډۍ خورولي یو مسکین ته یو فقیر ته ډوډۍ ورکړي؟ ټول صحابه کرام چپ شو. بیا ابو بکر رضی الله تعالی فرمایلی او د الله پاک پیغمبره بیګامي یو وګي ګیډه هم مړ کړې ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا پوښتنه وکړه وی پتا سو کې داسې څوک شته چې د یو مسلمان په جنازه کې بیګاش په شرکت کړی وي؟ بیا ټول صحابه کرام غلی شنو. ابو بکر دی کنه. ابو بکر خو زکه خو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په گاون کې وده دی. زکه خو د نبی علیہ السلام په گاون کې آرام کوي. ابو بکر رضی الله عنه فرمایلی او د الله پاک پیغمبر بیګامي د یو صحابي په جنازه کې شرکت هم کړی دی. خو د الله پاک پیغمبر خبري چې دا ټول کارونه مې وکړل کنه په یو وګي ګیډه مې ډوډۍ وخوروله د یو مسلمان بیمارو دغه تپوس لورلم بیا یو صحابي شي دغه جنازې لورلم نو چې کور ترالم ټیم د شپې ډیر زیات نا وخت وو نو ما وی کو وسو د کېږي نو تهجد خو پرې دوا خو هغه پرز منځ برانم پاتې شي دغه چې نا وخت ډیر ایسه د شپې تلی دا نو د الله پاک پیغمبر بیا مې د الله کلام راوغس قرآن مې راوغستو نو نور شپه مې د قرآن په تلاوت کې تیر کړه حتی در دې پوري چې د مسجد نبوي نه اذان اوازونه رالو چې حي علی الصلاه حي علی الصلاه حي علی الفلاح حي علی الفلاح د الله پاک پیغمبر بیا منزل رالم په بیگانه شپه کې مې خوب نه دی کړی ټول شپه مې بیا د قرآن په تلاوت تیر کړله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایلی ابو بکر خبر دادا دا زکه په بیگانه شپه کې جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام زما خواله سل پیری راغی او ماته سل پیری وی چې په ابو بکر زما سلام وایا په ابو بکر زما سوایا سلام وایا ما وی چې څه چل چې جبرئیل علیہ السلام په شپه کې بار بار راځي ماته وی چې په ابو بکر می سلام وایا او بیا جبرئیل علیہ السلام راغی او ما ته ویل وی د الله محبوبا په بیگانه شپه کې می د ابوبکر په شونډو باندې د خپل شونډې سل پیری اخیدي خا ابوبکر دا تا په دې شونډو د قران تلاوت کو دا زکه جبرئیل علیہ السلام ستا په شونډو کې خو دی تا په دې شونډو د قران تلاوت کو زکه جبرئیل علیہ السلام پتا باندې سل پیری سلام اچو نو ما درته سو ویلو په کوم شونډو چې د قران تلاوت کېږي پرشتي راځي په دغه شونډو باندې سګدي شونډې الله ډیر بختور یې ډیر خوش قسمت یې تاسو بچو قران ختم کو حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای د کم مور د کم پلار بچی چې په کوم ورځ قران ختم کو په دغه ورځ باندې الله تبارک وتعالى د دغه مور د دغه پلار اعمال نامه د ګناونو نه پاک کړه په کوم ورځ چې ستا بچی د الله کلام ختم کړي په دغه ورځ باندې الله ستا عمل نامه د ګناونو نه پاک کړي دا زو موري ډېر بختور موري پلارا ډېر بختور پلاري نن دی الله عمل نامه د ګنا نه پاک کړه مخکې قدم لک په احتیاط باندې ګدا مخکې ژوند لک په احتیاط تیروا ته د حافظ قرآن مور شوي ته د حافظ قرآن پلار شوي حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی په کوم ورځ کم معشوم چې قرآن په یاد کی الله تبارک وتعالى په اسمان کې فرشتو ته فرمایي اے فرشتو لاړ شئ د حافظ قرآن خواله فرشتي تپوس کوي الله سکو مونږه د حافظ قرآن اعمال لیکو الله وی نه دا غسر اعمال لیکون کې فرشته د مخ کې نه موجود دي الله زمونږ په څه ډیوټي مونږ د حافظ قرآن خواله سره لاړې شو الله تبارک وتعالى ورته او فرمایي تاسو د حافظ قرآن استقبال ته ورشئ
تاسو د حافظ قرآن سیکورټي ته ورشئ، تاسو د حافظ قرآن پروتوکول ته ورشئ. الله خلک وایي کنه الکه لري شي ام پی ایس صاحب را روان دی ټوپک مار دی ورسره، ام ان ای صاحب را روان دی ټوپک مار دی ورسره، خان صاحب ملک صاحب را روان دی ټوپک مار دی ورسره، لار ورته پرېږدي. داسې خلک وایي که نه وایي؟ زه وایم ستا د ام پی ای سره، ستا د ام ان ای سره، ستا د افسر سره په سیکورټۍ کې د الله عاجز بندگان روان دي، زما د حافظ قرآن سره په سیکورټۍ کې د الله فرشتې روان دي، د الله فرشتې روان دي. الله د حافظ قرآن سره سیواګري فرشتې ښه د رحمت فرشتې د سره سیواګري هغه د عام انسان سره نه. زما موري نن د حافظ قرآن بچی به کور ته درشي او چې په دسترخوان در سره کېناستو ځان ته به د نبی علیه السلام دا حدیث رایات کی چې د حافظ قرآن سره فرشتي موري ووایه نن زما په دسترخوان زما سره د الله فرشتي ناستې دي. موري حافظ قرآن بچی به دې نن په کوټه کې وده شي، په کټ کې ملاستې پلاره لږ غلی غلی ورشه او د دې حافظ قرآن بچي سر ته ودرېږه او ځان ته د نبي علیه السلام دا حدیث را یاد کا چې د حافظ قرآن سره د رحمت فرشتې ګرځي. ووایه نن زما په کوټه کې زما د بچي سر ته د الله فرشتې ناستې دي. حدیث ځان ته را یاد کا. دا معمولی خلک نه دی، دا کمزوری خلک نه دی، د دې غوښې الله په ځمکه باندې حرامې کړي دي. د دې غوښې الله په ځمکه حدیث مبارک کی راضی اذا مات حامل القرآن، هر کله چې حافظ قرآن وفات شي اوحى الله الى الارض، الله تبارک وتعالى زمکه ته وحی وکي الله تاكل لحمه، زمکه د حافظ قرآن غوښه به نه خوري، حافظ قرآن غوښه به زمکه جواب ورکي. الله د حافظ قرآن غوښه به نه خوري. دا ولی؟ ځکه دا معمولی سینه نه ده، دا عام سینه نه ده، په دې سینه کې 6666 آیتونه مبارکه پراته دي، په دې سینه کې د بخاري احادیث پراته دي، په دې سینه کې د مسلم شریف احادیث پراته دي. الله تاكل لحمه، ځمکه د حافظ قرآن غوښې به نه خوري. په ځمکه باندې الله د حافظ قرآن غوښې څه کړي دي؟ حرام کړي. څه کړي دي؟ قالت الارض، ځمکه جواب ورکوي ایوه ربي، هې زما ربه کیف آکل لحمه، زه به د ده غوښې څنګه خورم؟ وکلامک فی جوفي، د چا په سینه کې چې ستا کلام پروت دی، د چا په سینه کې چې ستا کلام پروت دی، الله زه د هغه غوښې څنګه وخورم؟ الله علماو تر دې پورې لیکلي دي که نه، وایي په کومه مقبره کې چې حافظ قرآن دفن شي په دغه شپه باندې الله د تمام مقبرې والو نه عذاب پورته کوي. تمام مقبرې والو نه الله څه پورته کوي؟ نو چې په کومه مقبره کې د پلار دفن دی، په کومه مقبره کې د مور دفن ده او په هغه قرآن کې حافظ په هغه مقبره کې حافظ قرآن دفن شو، نو ووایه شکر الحمدلله، ووایه شکر الحمدلله، زما د مور او پلار ګاونډ له وایه حافظ قرآن لاړو، د ده په برکت سره به الله زما په مور او پلار باندې اسانتیا راولي. الله مړه حفظ خلوی خبرې دي. علماء حدیث مبارک ته حدیث مبارک کی راضی و یو انسان په ناظره باندې قرآن ختم کو، په څه باندې؟ او بیا روزانه د 200 آیتونو تلاوت کو او دا انسان مړ شو، دی خو الله بخله او بخله دی، خو د ده په برکت سره الله گیر چاپیره 15 نور قبرونو والته مغفرت نصیب کوي. د ده په برکت سره الله نور په گاوند کې 15 قبرونو والته څه نصیب کوي. نو ناظره خو به وایي مونږ تاسو کنه، نو کم از کم روزانه د 100 آیتونو تلاوت کوئ، د 200 د 100 د 200، نو چې مړ شي الله به دې په مفتو کې مغفرت نصیب کړي. بهرحال ټیم غالبا د ماښام د مانځه دی، د علماو د طلباو سره مینه ساتئ، محبت ساتئ، خپل بچی قاری صاحب ته ورکئ. قاری صاحب راته پکې یو خبره هم وکړه، وایي زه سید هم یم، الحمدلله. قاری صاحب ووایه الحمدلله، زه په خپله سید یم، ٹھیک شو؟ وایه الحمدلله. تاسو ته ویم، ځان د پاره نه ویم ښه، زه به نه ځمه، زه دلته میلمه راغلی یم بس ځمه، خو یوه خبره درته کومه،
علما ولیکلی دي وای سید کو نیک وي او کو بد وي تی عزت کو د دې وجه نه چې دا د نبی علیہ السلام خاندان دی سید کو نیک دی او کو بد دی تی عزت د دې وجه نه کو چې دا خاندان د چا دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او اخوا داغه معاملې په الله باندې فرید کو ګناګار دی والله تور سره خپل معاملې وکا خو زه د دې وجه نه عزت کوم چې دا د خاندان د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی خاندان د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی الله علماء یو واقع لیکلی ده او یو سړی و سید ماشومی وو د سید سړی او دغه ماشومی وو په سپېړه باندې وې د شپې او د شو په خوب کې ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی وې زه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته محکوم او نبی علیہ الصلوۃ والسلام را مخ مبارک ګرځي وې زه ډیر خپه شوم وې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه پوښتنه وکړه د الله پاک پیغمبر ته مان ولې مخړای وی راته وی چې ګوره تا زما د خاندان ماشوم په سپېړه والے دی تا زما د خاندان ماشوم په سواله دی په سپېړه والے تا د سید بی ادبی کړي کم از کم زما خاندان ته خو به دې کتلی وکنه دیو جن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای د نیک سید احترام کوي د وجه د الله نه او د بد سید احترام کوي د وجه زمانه چې زمانه سب دی کم از کم زما څه دی مولانا صاحب سید دی ماشاءالله الله دې په عمر کې برکت واچي الله دې په عمر کې برکت واچي زمونږ سره دغه یو اثر د نبی علیه الصلاۃ والسلام زه د خپل نوم سره هاشمي لفظ لیکم ډېر مرګران تاسو کې دا ولې لیکیتو زما د مدرسې نوم د دوه مدرسې مې دی هغه په مدرسه هاشمیه سره مدرسه هاشمیه ملګرو یاره کم نوم دی مدرسې لیکیدو مشوره کوله ما یاره ما خو د خپل نوم نسبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاندان ته کړی دی خو د مدرسې نسبت پم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاندان ته وکړو کو اسرا سره نه کېدې چې د دې نسبت د وجه نه خو الله مغفرت وکړي دې نسبت د وجه نه خو شي مغفرت وشي بهر حال مولانا صاحب خو سید هم دی عالم هم دی حافظ قرآن هم دی او حافظ قرآن بچی درکړو ته دغه په مونږ باندې ډیر زیات حقونه دي الله دې زمونږ نه پوره کتاب ووایو ځکه چې د حق پوره کول مشکل دی خو الله دې زمونږ نه سکی پوره کی نو د علماء قدر کوي د علماء عزت کوي بهر حال دا غالبا د ختمونه په دې مسجد کې وشو اوس دا ځای ما ته پته نشته چې د چا بوي خو بهر حال دې جلسې لیم ځای ور کړی دی الله تبارک وتعالى دې دا خاندان د برکتونو ډک کړي قرآن ته ځای ور کړی دی الله دې ورته په خپل رحمت کې ځای ورکړي نو بهر حال دعا بل بیان شته مولانا صاحب شته زبدر نو رخصت یما واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین زما د طرف نه دی ټول ته ډیر ډیر مبارک شي